من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله ستاسو چه ده إله واحد إله يو ده لا إله نشتد لائق ده عبادت نشتد معبود برحقا إلا مگر هو امدغ اللہ ده الرحمنو چه عام مهربان ده پا دنیا کے الرحیمو چه خاص مهربان ده پا آخرت کے سنگ الہ واحد دے اقلی دلائل تاسو تا بیانی بری تالا پا وحدانیت دا بری تالا چی اللہ یو دے انسانا پدی کے لک سوچو کا ان فی خلق السماوات یقینا پا پیدائش دا اسمانونو کے والارض یا پا پیدائش دا زمکو کے پدی کے وحدانیت دا بری تالا دے چی اللہ یو دے انسانا دا سے اسمانون او دا سے زمکی بل ذات نشی پیدا کولے بغیر دا اللہ نا او وحدانیت دا بری تالا دے واختلاف اللیل پتلو راتلو دشپی والنهار یو پورس کی یعنی شپا لری کی اورز راولی اورز لری کی شپا راولی کل شپی اگدیشی او کل اورزی نو پدی کے هم وحدانیت دا باری تعالی دے چی اللہ یو دے بل ذات داسی نشی کولے بغیر دا اللہ نا والفلک او پکشتے او اللتی اغکی تجری چی روانی دی اوڑی فی البحر پا بحر کے بما اغا مالو نوڑی انفع الناس چی نفع رسی خلقو تا یردا دلیل تر ورځې قیامت پورې باقی دی سمره چې لوی لوی مالونه وړل کیږي نو په بحري جهازونو کې وړل کیږي او نه ډوبېږي دا هم په وحدانیت د باری تعالی باندې دال دی وما پغس انزل الله چې نازل کړي الله تبارک وتعالى من السماء دا اسماننا مما عند صوبنا یعنی المطر بارانا پدې کې هم وحدانیت د باری تعالی دی چې الله یو دی بل ذات داسې نشته چې د اسمان نه داسې باران نازل کړي فاحیا پس جند کړي بری تعالی به پدې باران سره پدې اوبو سره الارض زمکه لرا بعد موتها رست د وچیدلونا بعد موتها من رست د مرګ نه یعنی وچیدلونا بری تعالی شنکړه نو بل ذات داسې نشته چې د زمکه زرغونه کی بغیر د الله نه وبث او خور کړي بری تعالی فيها پدې زمکه کې من کل دابه منه د هر قسمه د زنده سرنا وتصريف الرياح ان في تصريف الرياح يقينا باړولو راړولو د هواګانو کې تقليبها شمالا وجنوبا حاره وبارده کله شمال طرف دوي د هوا کله جنوب طرف ته او کله ګرموي او کله يخوي کله د رحمت هواوي کله د زحمت هواوي نو پدې کې هم وحدانیت د باری تعالی دی چې الله یو دی بل ذات داسې نشي کولای بغیر د الله نه والسحاب او پورز کی المسخر چې تابعداري دی بین السماء په منځ د اسمان کې والارض او په منځ د ځمکې کې یعنی ورزه تابعدار د اسمان او د ځمکې په منځ کې ولاړه ده کله لاندې وي او کله بروي نو رب کریم فرمایي لآیات خامخا نخیدی پدې کې دا ټول سره د آیات لګي پس شي کې لآیات خامخا نخیدی پدې کې په وحدانیت د باری تعالی باندې چې الله یو دی بل ذات د سین نشي کوله د چا د پاره لمن لقوم د پاره د قوم یاقلون چې عقل لري چې پویږي خو کنه اغه د پاره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل لمن قرأ هذه الايه هلاکت دی هغه انسان لرا چې د آیت ولستلو فمج بها منا لم يتفکروا فيها سوچ او فکرونه کې په د آیات کې وسرت دی په مشرکانو باندې ومن الناس بعض د خلقنا من هغه سوق دی يتخذو چی نسی من دون الله بغیر د الله نه اندادن شریکانا یعنی اصناما بوتان یعبدونها عبادت د بوتانو کوي يحبونهم محبت کوي دی په بوتانو سره که حب الله پشانت د محبت د الله یعنی یحبون آلهتهم
دی خپلو بوتانو سره محبت کوي که حب المؤمنین لله لکه چې مؤمنان الہ العالمین سره څنګه محبت کوي نو دا مشرکان د بوتانو سره محبت کوي والذین وهو کسان آمنوا چې ایمان راوړی دی اشد ډیر سخت دی رب کریم فرمای حبا د جهت د محبتنا لله الله لرا مؤمنان د الله سره ډیر زیات محبت کوي او دا مشرکان د بوتانو سره دا شکایتو رد په مشرکانو باندې اوس تخویف دی یری دا مشرکانو لرا ولو ير الذين كچره وګوري هغه کسان ظلمو چې ظلم کړي دي چې مشرکان دي اذ په وخت کې يرونه چې وګوري دي العذاب عذاب لرا چې وګوري دا خبر ان القوه یقینا دا قدرت چې دی القدرت قدرت چې دی لله خاص الله لرا دي نن رزم نو لراو امر عظیم یو غټ کار به وګوري بیا به شي اوه دا څه چلو شو دا قدرت خو ټول بری تعالی سره دی نن رضا جميعا په غونډه باندې وان الله یقینا بری تعالی چې دی شدید العذاب سخت عذاب ورکوونکی دی لا يعذب عذابه احد نشته د یو عذاب ورکوونکی که عذابی پشانت د عذاب د بری تعالی په دنیا کې جیل خانو کې وګرځه په جیل خانو کې هیڅ یو جیل خانه کې سزول نشته د بری تعالی په جیل خانه کې سزول دي وان الله یقینا بری تعالی چې د شدید العذاب او سخت عذاب ورکوونکی دی دا سخت عذاب کلا ورکیا اذ باغ وخت کې تبرأ مانا چې بیزار بشي الذين کسان اتبعوا چې تابعداري کړي شوی دا مشران به بیزار شي لکه فرعون شو نمرود شو حامان شو وغیره رؤسا د دې من الذين دا کسانو نه به بیزار شي اتبعوا چې تابعداري کړي د دې مشرانو د دې کشرانو نه به بیزار شي د دې غریبانانو نه به بیزار شي وراء العذاب چې وګوري عذاب لرا وتقطعت منا غصب شي پرې بکړې شي بهم الاسباب عنهم الاسباب د دینا دوستیانی وغیرہ خلاصې د اسباب د خلاصې د بتینه پرې کړې شي وقال الذين ويباغ كسان اتبعوا دا تابعداران چا چې د مشرانو تابعداري کړي دا لو ان لنا کاشو مونږ لرا کرتن منا رجعتن الى الدنيا واپس را ګرځیدل دنیا ته کرتن منا رجعتن الى الدنيا واپس را ګرځیدل دنیا ته یو کرت واپس را ګرځیدل یو چانس را ته ملاو شوی فنتبرأ پس مونږ به بیزاری ښکارا کړي و منهم منا من المتبوعين د چا چې مونږ تابعداري کړي دا یعنی د مشرانو نه به مونږ بیزاری ښکارا کړي کما لک سرنګ تبرؤ چې بیزاری ښکارا کړ دي اليوم ننز منا لمنا كذلك هم دغه رنګي لکه څنګه چې مونږ دي تخکار کړه چې دا مشران به تاسو نه بیزاری ښکارا کوي نو كذلك هم دغه رنګي يريهم الله خيب ديلر الله تبارك وتعالى اعمالهم عملنا ددي بد عملنا ددي حسرات مانا ندامات پخیمانتیاگانی خبیمانتیاگانی افسوسون بکی داتا بیداران علیهم پدی باندے رب کریم فرمائی وما هم ندیدی بخارجینا وتنکی من النار دا اور دا جہنمنا بعد دخولها رست دا داخل دونا اوس ورته وای چې تاسو ولی ځان باندې حلال شیزونه حرام و دا فصلونه به ځان باندې حرام ولا
نور وغیرہ نظر به غیر الله ته منلو هغه به ځان باندې حرام ولو یا ایها الناس اے خلقو کلوا خری مما دا غسنا فی الارض چې پزمکه کې دی حلالا حلال طیبا پاکا ولا تتبعوا تبداری مکویا خطوات الشیطان منا قدمونو د شیطان یعنی د لارې د شیطان پسې مزیا انه یقینا دا شیطان چې دی لکم تاسو د پاره عدو دشمن دی مبین ښکارا دا شیطان ګوره انسان تبا کوي دا ستاسو دشمن دی پسې مزیا انما یقینا خبر دا یعنی دا شیطان چې دی یأمرکم امر کوي تاسو ته بالسوء پبده باندې بالسوء معنا پبده باندې په فعل ناکار باندې والفحشاء او په فحشا باندې فحش کارونو باندې ابن عباس سے وی فحشانا مراد اغا گناه دا ما یجب فیه الحد چې واجب وی پاغه کې حد لکه غلا شو زنا شو وغیرہ چې حد پکې جاری کیږي او سونه مراد وی اغا گناه دا چې ما لا حد فیه چې پاغه کې حد نوي نو انما یقینا خبر دا شیطان چې د یامرکم امر کوي تاسو ته بالسوء په بده باندې والفحشاء په فحش کارونو باندې وان تقولوا دا امر کوي دا چې تاسو وایي علی الله په الله باندې ما هغه لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ